وهو الذي او خاص الله جل شانه اغزاد دی جعل لكم النجوم چې پیدا کړی تاسو لرا ستوري لتهتدوا بها چې لار معلومه وي پاغي سرا فی ظلمات البر والبحر پتیارو د اوچا او د دریاب کې قد فصلنا الآيات یقینا تفصیل سره بیان کړی موږ آیاتونه لقوم يعلمون او قوم درا چې پوهیږي وهو الذي او خاص الله جل شانه اغزاد دی انشأکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس یونا فمستقر نتاسو د پار زید آرام دی ومستودع او زید سپارل دی قد فصلنا الآيات قنا تفصیل سره بیانوم آیاتنا لقوم يفقهون او قوم درا چې خپويږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق الله العظيم تیرو آیتون مبارکونا الله جل شانه د توحید چکم آفاقی دلائل دے داغی پنځه دلائل ذکر فرمایل چې الله تبارک وتعالى سرکون کی د دانی او د اډوکو دی او دغه شان ژوندۍ د مړی نه روباسي او مړ د ژوندۍ نه روباسي او دغه سي سرکون کی د سبا دی او الله جل شانه هغه ذات دی چې کوم تاسو د پاره شپه د آرام د پاره جوړ دی او دغه سي نور او سپوږمۍ د حساب د پاره نننی آیت مبارکه کی الله جل شانه د شپږم نمبر د توحید دلیل ذکر کړي وهو الذي او خاص الله جل شانه اغزاد دی لكم النجوم جعل لكم النجوم چې پیدا کړی د تاسو لرا ستوري لتهتدوا بها چې لار معلومه وي پاغي سرا فی ظلمات البر پتیارو د اوچ والبحر او د دریاب کی قد فصلنا الآيات یقینا تفصیل سره بیان کړی د مونږه آیاتنا لقوم يعلمون هغه قوم لرا چې پوهیږي جعل لكم النجوم پیدا کړی د الله جل شانه تاسو د پاره ستوري نجم نجوم ستوري پیدا کړی د الله جل شانه صد پاره متعدد فواید دی یو ګڼ شمیر فواید دی چې الله جل شانه دا ستورنا انسانانو ترسي پاغي کی هغه فواید کی یو فائدہ الله جل شانه دې ذکر کوي هغه دا لتهتدوا بها چلار معلومه وي پاغي سرا فی ظلمات البر والبحر پتیارو د اوچیو د دریاب نزول قرآن په وخت کې دغه ستورو په ذریعہ باندې با په سمندر کې او په صحراګانو کې چې کوم سفر کې دي د لارې سمت هغه به خلکو معلومو تیارو کې ورته لارې معلوم شوي د سمندر په تیارو کې او دغه شان د صحرا او د دشتو په تیارو کې بعد د ستور نه به غوي ځان له رخ واغشتو خپل منظر مقصود تبا با حفاظت ورسېدو اگر چې د ستور نور هم ډېر زیاتې فائدې دي رڼا ور کوي او دغه سي
لار خي نور ډېری فائدې دي څرنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه مثال ستورو سره ورکي اصحابي كالنجوم زما صحابه کرام د ستورو په شان دي فبأيه مقتديتم اهتديتم چې د هر یو صحابي اتباع تاسو کې تاسو ته هدایت ملاويږي نو دا آسمان هدایت ستوري دی یو د آسمان دنیا ستوري دی چې کوم نه خلق د سفر په دوران کې راهنمایي حاصلې دا آسمان دنیا ستوري دی یو آسمان هدایت ستوري دی هغه صحابه کرام دی اصحابي كالنجوم نبی صلی الله علیه وسلم د خپل د صحابو مثال هغه د ستورو سره ورکړی دی چې د هر یو صحابي اتباع کې څوک روان شي هغه ته به هدایت ملاوي نو الله جل شانه دا ستوري دا د انسانانو د فائدې لپاره پیدا کړی دی قد فصلنا الآيات یقینا تفصیل سره بیان کړی دی موږ آیاتونه لقوم هغه قوم لرا يعلمون چې پوهیږي چې کوم خلق پوهیږي او د الله جل شانه په قدرتونو کې غور او فکر کوي نو تفصیل سره بیانول هغه خلق له فائدہ ور کوي وهو الذي او خاص الله جل شانه هغه ذات دی دا هم نمبر د توحید هغه افاقی دلایلونه یو دلیل دی وهو الذي او خاص الله هغه ذات دی انشأ لكم چې پیدا کړی دی تاسو پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس یونا فمستقر تاسو لزید آرام درکو ومستودع او د سپارلیزی الله جل شانه هغه ذات دی چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړی حضرت آدم علیہ السلام نا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها الله جل شانه بلزه کی قرآن مجید کی فرمائی الله جل شانه اغزاد دی چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړی وخلق منها زوجها او بیا پیدا کړی دغه نفس نه د آدم علیہ السلام نه بیبی داغه لیسکن الیها لتسکن الیها چې داغي په خوا کې تاسو سکون حاصل کړئ نو الله جل شانه د یو انسان نه د حضرت آدم علیہ السلام نه د توالد او د تناسل دا سلسله جاری فرمایل د توالد او د تناسل سلسله الله جل شانه جاری فرمایل نو لہذا د الله تبارک وتعالى د توحید دلایلنا یو دلیل دادې انشأکم من نفس واحده چې پیدا کړی موږ تاسو د یو نفس نه فمستقر ومستودع بیا دو قسم زینه د انسان د پاره یو مستقر استقرار چې سړی نسی په دنیا کې د دنیا د شپته او یا کال ژوند چې کمزې کې تیرې دا مستقر دی مستودع د امانت د سپارلو زی یعنی قبر دا هم د الله جل شانه د توحید دلایلنا یو دلیل دی د الله جل شانه په خپل بندگانو باندې مهرباني ده چې الله رب العزت یو بنده پیدا کی او بیا د هغه د ستوګنې د پاره په مخ د ځمکه باندې تنظیم وکړي او بیا د خپل بنده جمله ضرورت الله جل شانه دغه ځمکه نه پوره کوي او دغه ځمکه د خپل بنده د پاره الله جل شانه مسخر او تابع ګرځولې دي چې کمزې کې وغواړي ځان ته اوبر او باسي چې کمزې کې وغواړي ځان له فصل کړي او چې کمزې کې وغواړي ځان له عمارت ودري او چې کمزې باندې وغواړي ځان له بوټي کړي او په کمزې باندې وغواړي ځان له فصل وکړي په کمزې باندې کوم نقشه د انسان په ذهن او په دماغو کې راشي رب کائنات د ځمکه د غي د پاره مسخر کړي کچری د الله جل شانه خوخه او منشا نه وي نو بیا
انسان چې کوم ځای کې وختي الته به اوبه نه راوتي، چې کوم ځای کې انسان فصل کرل الته به فصل نه کېدو. ځکه دا ځمکه دا د الله جل شانه د حکم محتاج دی. یو ځمکه ده او یو کرون کې دی، یو علاقه ده، یو موسم دی، یو قسمه اوبه دی، یو قسمه آب و هوا دی. او د الله جل شانه قدرت کامله، حکمت بالغه، یو میوه راخیږي د هغې ذایقه، رنګ، روغن، کیفیت یو شانتی دی، د بل میوې بل شانتی دی. یو ځمکه ده، یو فصل دی، د یو کس دی، د یو علاقې دی، د یو موسم دی، د یو آب و هوا دی. د هغې خوند او ذایقه او لذت او د هغې منفعت او د هغې فایدې هغه جدا جدا دی. دا د الله جل شانه هغه قدرتونه دی الله رب العالمین موږ ته ښودلی دی. نو دا ځمکه الله تبارک وتعالی موږ دپاره مستقر جوړ کړی دی، یعنی دلته موږ قرار نیولی دی، دلته موږ ژوند تیرو. دا د الله تبارک وتعالی په حکم او د هغه په اذن دی. او دویم ومستودع، الله تبارک وتعالی هغه ذات دی چې کوم ذات موږ دپاره مستودع موږ له راکړی دی، یعنی دا قبر دا د آرام ځای دی. چې کله یو مسلمان نیک اعمالو سره قبر ته ورشي نو دا د هغه دپاره د آرام ذریعه ده. او موږ او تاسو چې کله یو خپل عزیز تربور وفات شي هغه موږ بوزو او امانتاً د قبر ته حواله کړو او په منونو خوره ور باندې واړو. دغه قبر څرنګه چې مور خپل اولاد له په غېږه کې ځای ورکوي، بعینه دغسې دا ځمکه انسان لره د مور په شانتي خپل غېږ کې ځای ورکړي او ځان کې محفوظ. او دغسې چې دی ډېر واقعات په تاریخ کې داسې شته چې قبر ته مړی وسپارلی شي او ځمکه چې دی هغه قبر د قبر ځمکه دا بنده نه قبلې بهر ته واپس راولي. خلک بیا ورغورځي، ځمکه بیا بهر ته راولي، بیا ورغورځي او ځمکه بیا بهر ته راولي. متعدد واقعات داسې شوي دي. نو لہذا ډېر بدبخته انسان هغه وي چې هغه ځمکه هم چې د خپل ځان کې ځای هغه له نه ورکوي. حالانکه الله جل شانه فرمایي چې زه هغه ذات یم چې تاسو دپاره ما دا دنیا دا ځمکه فمستقر تاسو دپاره ځای د آرام مې جوړ کړی دی، ومستودع او ځای د سپارلی، یعنی د دنیا د ځمکې د پاسه ستاسو دپاره د معاش د ژوند تېرولو انتظام مې کړی دی. او چې کله ستاسو ژوند پوره شي، د ژوند نیټه ستاسو پوره شي، نو مستودع ستاسو دپاره قبر ما انتظام کړی دی، تاسو په هغې کې آرام وکړئ. دا د الله تبارک وتعالی څومره ښکلی انتظام دی، ښکلی نظام دی چې انسان عزت او پرده او حیا سره قبر کې دننه کېښودلی شي او ځمکه لکه د مور انسان لا په خپل غېږه کې ځای ورکړي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو دا قبر دا د خورو ډیر مه ګڼئ، روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النار. دا د جنت د باغچو نه یو باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو کنده ده. دا یو ناقابل انکار حقیقت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیمه شپه به جنت البقیع ته تشریف یوړو، مقبره کې به کېناستلو، مړو دپاره به دعاګانې وفرمایل او هلته به د قرآن کریم تلاوت کو، هلته کې د هغوی دپاره دعای مغفرت کو او خپل آخرت او خپل فکر آخرت او خپل ځان ته او خپل امت ته به ترغیب ورکو چې یو مسلمان به همیشه مقبرې سره، قبرستان سره، خپل عزیز و اقارب سره چې کوم دنیا نه رخصت شوي د هغوی سره، د هغوی قبرونو سره د هغوی تعلق وي. داسې نه چې په کلونو خپل مور و پلار قبر ته ورښکاره نه شي، نه، بلکې د مور و پلار د عزیز و اقارب دا حق دی چې سړی اسی هم سړی مقبرې ته تلل سنت دی په دې نیت باندې چې هلته هغه خپل د آخرت فکر ورسره پیدا شي او د خپلو مړو دپاره چې د ایصال ثواب وکړي، هغوی ته فایده ورسوي، د هغوی سره ملاقات وکړي. دا قبر داسې د خورو ډیر نه دی بلکې د جنت د باغچو نه یو باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو کنده ده. یو مسلمان چې ورځي هلته د خپل مور و پلار دپاره دعا کوي، خپل عزیز و اقاربو دپاره هلته
بهترین هدیه او تحفه هغه د کلام الله تلاوت کول، هغه د لپاره دعا کول، هغه محتاج دی د یوې کلمې، د یوې سبحان الله، یوې الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، د استغفار، د یوې کلمې د لپاره، د یوې نیکۍ د لپاره د چې هغه تړپاویږي ترساویږي، او محتاج دی. نو لہذا دا سنت عمل لې چې سړی لاړ شي عبرت په نیت باندې او ایثار ثواب په نیت باندې، د هغوی د بخشش او د مغفرت د دعاګانو په نیت باندې، د خپل د نفس محاسبه او د مراقبه په نیت باندې سړی الته لاړ شي، لږ ساعت الته کې کینی، الته کې وګوري د دنیا لوی عہدو والا، لوی منصب والا، لوی علم والا، لوی مال او دولت والا، هغه منونو خور لاندې پراته د هغې تپوس کولو والا څوک نشته دی. سړی د هغې نه عبرت واخلي او د ټولې مقبرې مسلمانانو دپاره دعاګانې. نو الله جل شانو فرمایي چې قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، دغه آیتونه مونږ تفصیلا بیانو لقوم هغه خلکو دپاره یفقهون چې کم پوهه لري، تفقه او تدبر او سوچ او فکر لري، د الله په آیتونو کې سوچ او فکر کوي. لعلهم یتفکرون، فکر کول قرآن کریم مونږ او تاسو بال دعوت فکر راکوي چې یو مسلمان قرآن کریم ځان ته مخې ته کیدي چې زما رب په دې کلام کې ما ته څه وایي. مونږ د دنیا هر ژبه زده کړه، په هغې کې مهارت زده کو، مهارت هم حاصل کو، خو د الله کلام مونږ زده نه، د الله په کلام باندې ځان پوه نه کړو چې زما رب ما ته څه وایي. د قرآن کریم تلاوت کوم، لعلهم یتفکرون، لعلهم یتذکرون، لعلکم تعقلون، تفقهون، یفقهون، بار الله رب العالمین مونږ ته د دعوت فکر راکوي چې زما په کلام ځان پوه کا، سوچ او فکر ورباندې وکړه. نو دا قرآن کریم آیتونه فائدہ ورکوي هغه خلکو دپاره چې لقوم یفقهون، چې هغوی پوهیږي. وهو الذي او خاص الله جل شانو هغه ذات دی جعل لكم النجوم چې پیدا کړی تاسو لره ستوري لتهتدوا بها چې لار معلوموي پاغي سره فی ظلمات البر والبحر پتیارو د اوچا او د دریاب کې قد فصلنا الآیات یقینا تفصیل سره بیان کړی موږ آیاتونه لقوم یعلمون او قوم درا چې پوهیږي. وهو الذي او خاص الله جل شانو هغه ذات دی انشأکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس یونا فمستقر نو تاسو د پاره زید آرام دی ومستودع او زید سپارل دی. قد فصلنا الآیات قنن تفصیل سره بیانو موږ آیاتنا لقوم یفقهون